څلورمه خبره دا زده کوي چې ځینې خلک وایي چې دا میاشت غټه وه نو لا عبرت لعظم الهلال والکبر، د میاشتې غټوالي وړوکوالي له هېڅ اعتبار نشته. صحابه لار باندې روان وو، ابوالبختري یو صحابي دی، هغه یې عمرې له تلو نو بدنین نخلې مقام ته چې ورسېدو میاشت همسۍ کوله نو میاشت یې مولیده. دې ملګرو کې چا وی چې نن د درېیمې ده، چا وی نن د دویمې ده. خیر لاړو چې ورسېدو نو عبدالله ابن عباس صحابي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي او د تره زوی، هغه ته هم دا کیسه وکړه. هغه راته ووایي چې کله م لیدله موږ به په فلانۍ شپه وی بس هم د دغې شپې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د لیدلو شپه اوله شپه معتبر کړې ده. بعضې خلک وایي ته به یې نه ته به ورته نه ګورې نه کتل، خو ځانګړې خبره ده، ګورې به خو چې کله ښکاره شوه نو دغه اوله شپه ده، که دا غټه ده او که وړه ده هغې له څه اعتبار نشته. امام قرطبي خپل تفسیر کې ویلي چې اذا رؤي الهلال كبيرا فقال علماؤنا لا يعول على كبره ولا على صغره. نه د میاشتې غټوالي له اعتبار شته او نه د میاشتې کچوالي له اعتبار شته. بل حدیث دی، ابن ابي شیبه یو مشهور محدث دی او د احادیثو کتاب دی، هغه ګڼو طریقو سره یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال ابن ليلتين. د قیامت په علامو نږدېکت کې یو علامه دا ده چې میاشت په خلک ویني مخامخ وایي به یار نن د دویمې ده، څوک وایي د درېیمې ده. دا قرب قیامت دی، میاشت دا ولې ده غټه ښکاري، دا مو وایه چې دا د دویمې ده او یا د درېیمې. دارنگی وداک نے یہ حدیث ذکر کرے دے کہ من اقتراب الساعت انتفاخ الاہلہ، من جملہ علامود قیامت ندار کہ دا میاشتی با پڑسی، میاشتی با پڑسی دلی یعنی غٹی بخت ہے. شرعان دا میاشتی دا اڑکوالی و دا غٹوالی اس حیثیت نشتے، او عقلاً دا خبرم دے خلقو دکو چنن توے دا دوے دا یور و جم خوڑی دا نو دا نن چې هغه د خلک کېږي که نه نو زه یم بېګا چې نن د دویمې ده نو بېګا به دا میاشت د دې په نیمه وکه به نه وه، خامخا به وه. او زه یم چې که بېګا د دې په څلورمه حصه دا میاشت وی نو د ړندو به م لیدلې وه. داسې چل دی چې نن دومره غټه ده او بېګا یې درک نه لګېدل نه وه، نه ښکارېده، او دا ځکه چې بېګا نه وه او غټوالی د دې دلیل نشي کېدی چې کنده دا بېګا وه.